بسم الله الرحمن الرحيم. كم بترسيد لي خير. وقد يجعل وقد يجعل حرف الصلب جزءا من جزء فيسمى معدولة وإلا فمحصلة. وقد يصرح بكيفية النسبة فموجهة وما به البيان جهة وإلا فمطلقة. بلی سبدا مغاول فصل شروع دے او بدے کی مجموعی طور د حملیات و بیان دے. پرونی سبق کې منګه د قضیه درې اقسام ذکر کړیو. یو قضیه محققه خارجیه و، یو مقدره حقیقیه و ته ویل کیږي، او یو ذهنیه و. او دا تقسیم د موضوع د وجود په اعتبار سره. موضوع کم دی کې موجود دا حکم په کم ځای کې لګیدلې. اوس یو بل تقسیم کوي د قضیه دو اقسام ته، یو ته معدوله ویل کیږي، یو ته محصله ویل کیږي. او دا په دې اعتبار سره کوي چې حرف سلب د موضوع یا د محمول یا د دواړو جز دی که نه دی، نو په دې اعتبار سره تقسیم کوي. انتهایی اسان دی. نو تاسو متوجه شئ چې بس مخکې ورځو. ماتین وی کله کله داسې کېږي چې په قضیه کې حرف سلب چې دی لکه لا او لیس وغیره، دا د قضیې د جز جوړیږي. یعنی یا د موضوع جز جوړ شي حرف سلب، یا د محمول جز جوړ شي، او یا د دواړو جز جوړ شي. لکه مثال په طور باندې چې د موضوع جز وي الله حی جماد نه ژوندی چې دی، قضیه نه په سلب نشوه، لکه هماغه شان موجبه ده الله حی نه ژوندی چې دی جمادون. دا مثال کاڼی دی ورسېدلی په خبره باندې. نو څه ویل کله کله داسې کېږي چې په قضیه کې حرف سلب د موضوع جز شي، او کله د محمول جز شي، او کله د دواړو جز شي. په دې وخت کې به قضیې ته نوم ورکولی کېږي معدوله، او کله به داسې چې حرف سلب به د چام جز نه، یعنی حرف سلب به یا د سره موجود نه وي، او یا به موجود وي خو د چا به جز نه وي. دې وخت کې به ورته نوم ورکوو مولوي صاحب محصله. بلکې وی دې کې هم تقسیم کړی دی که حرف سلب پکې بالکل نه، یو ته محصله وي، یو که حرف سلب پکې وي او د چا جز نه جوړ شوی، بیا ورته ویل کېږي بسیطه. راځي یو به تې وایو. ښه تاسو ګورئ. وقد یجعل کله کله ګرځولی کېږي حرف سلب جزءا، دا جز ګرځولی کېږي من جزء د قضیې د جز نه، یعنی د موضوع نه یا د محمول نه یا د دواړو نه. نو په دې وخت کې به فیسمى معدولة، قضیې ته به معدوله ویلی کېږي. والا او که چرې دغه شان الحمدلله والا او که چرې داسې نه وه، مطلب حرف سلب پکې یا د سره و یا و د چا جز نه و، نو فمحصله که موجبه و نو بیا ورته محصله ویلی کېږي. لاندې را کوشئ. حاجي صاحب پوهېږئ بې که نه. قوله حرف السلب، دی قوله کې راته مثال د حرف سلب بیانوي، مصداق بیانوي. حرف السلب کلا لکه لا شوله، لیس شوله وغیرهما مما یشارکهما فی معنی السلب، چې هغه شریک وي د لا او د لیس سره د سلب په معنی کې. قوله من جزء، تاسو لږ بر وګورئ. دا من جزء کې شارح وی اصل کې ماتن د قضیه معدولی درې اقسام بیانوي. قضیه معدوله په درې قسمه ده. حاجي صاحب کله حرف سلب د موضوع نه جز ګرځېدلی، هغې ته ویلی کېږي معدوله الموضوع. کله د محمول نه جز ګرځېدلی، هغې ته ویلی کېږي معدوله المحمول. او کله د دواړو نه جز ګرځېدلی، هغې ته ویلی کېږي معدوله الطرفین. پوه نه شولې بي مثالونه سره وي وګوره. قوله من جزء دا بری ویل که نه. وقد يجعل حرف السلب کله ګرځولی شي حرف سلب جزءا جزوي، د چا نه جزوي؟ من جزء مطلب من الموضوع فقط،
یا صرف د موضوع نه جزوي دی وخت وته معدوله الموضوع ویل کیږي او من المحمول فقط یا د محمول نه جزوي دی وخت وته معدوله المحمول وي او من كليهما یا د دوړو نه جزوي ناراضه ولا فالقضيه چا قضيه لیکلې ده فالقضيه چا لیکلي فالقضيه على الاولين قضيه بنا په اول صورت تسمى معدوله الموضوع باندې جسه مسمى کیږي مثال به سوي لاندې ول مثال لیکل کتا سو ګوري الله حي جماد دلته ګور لا چې دا کنه لا حي ژوندې ته وي او لا حي نه ژوندې نو دا الله د حي نه جز ګرځیدل او په شریکه دواړه موضوع جوړ شوی دي دای موجبه کې مثال سره وکي وليس الله حي بعالم تاسو نه دا چې نه ژوندې دي عالم وي وعلى الثاني وقدوم صورت يعني حرف سلب د محمول نجزوي هغه د ویل کی وعلى الثاني معدوله المحمول وتسمى معدوله المحمول دغه مثال لك الجماد لا حي جماد چې د موضوع شولا حي محمول دی او لا ور سره جز ګرځیدل نو شریک محمول جوړ شوی دی الجماد چې د الله حي نجوند دی د موجبه کې مثال شو او سریوه کې مثال وليس العالم بلا حي ندي عالم نجوند بلا حي کی ور خیر مشته کنه وعلى الثالث او قدریم صورت شي دوړو نه جزوي به معدوله الطرفين ویل کی لکه مثال الله حي لا عالم حي سردلانا موضوع شولا او عالم سردلانا محمول شلو دوړو جز شلو نجوند دینا عالم دی ور قضیه موجبه ده او سالمی مثال وليس الله حي بلا جماد دلتم ګورا لا حي نم لا جز ګرځیدل او لا جماد نم لا جز ګرځیدل او قضیه سالمم د ليس اور سره شروع کړه غله تاسو پوه شولې قوله معدوله وليس دلته وجه تسمیه بیان دي معدولی تاسو اکبر وګورئ معدولی ته معدوله ولې ویل کیږي ځکه جی چې حرف سلب خپل کار دادي چې قضیه کې سلب پیدا کی محمول چې ده د موضوع نه سلب کی تاسو ده کنه بالفاظ دیگر نسبت سلب کی او چې کله حرف سلب د موضوع نه جز شي یا د محمول نه جز شي په دې وخت کې د خپل کردار پری دي نسبت سلب کینا محمول د موضوع نه سلب کی نه ګوره موجبه کې خلق دې معنی کوي کنه او سالبه کې نه دې معنی کوي منګ وایو الله حي جماد نجوان دې چې دې جماد دې نو موږ موجبه معنی کوو سالبه کوو موجبه کوو نو چون کې حرف سلب نسبت د پاروي محمول سلب کوي د موضوع نه او چې کله معدوله کې جز د موضوع وي یا جز د محمول وي یا جز د دواړو وي په دغه صورت کې دا خپل کردار پریک دیخا هغه نه واوړی دا نو عدل بسله کې چې ان راشد اعراض په معنی کړه نو دی وخت دا هغه نه اعراض وکي نزدک وته معدوله وي خو به اصل کې دا خبره هم د ذکر کړی دا چې د حرف سلب معدول دی ټول قضیه خو معدوله نه ده کنه حرف سلب د خپل معنی نه اعراض کړي هغه نه وخته شوی دی نو دا حرف سلب اصل کې معدول دی خو چون کې دا حرف سلب د قضیه جز دی نو ټول قضیه له بدنوم کې خودلو دي ته ویل کېږي تسمیه الکل باسم الجز جز پکې معدول او دغه په نوم ټول قضیه ته معدول ویلا به یو کې پوه شي قوله معدوله لأن حرف السلب چې موضوع دا ځل کې وضع شوی وی لسلب نسبتي چې نسبت سلب کی نو فإذا استعمل کله چې دا حرف سلب استعمال شي لا فی هذا المعنى په دغه معنی کې استعمال نشي چې سلب د نسبت دی وکي نو په دې وخت کې کان معدولا دا معدول شي معدول دا واړول شي ان معناه الاصلي سلکه ان را لیکنه د خپل معنی اصلي نه واړول شي اعراض وکي دا غینا نو فسمیت القضیه په دې وخت کې مسما کیږي قضیه کوم قضیه یاده التي هذا الحرف هغه قضیه چې دا حرف سلب دا جزء من جزئها دا جزء ګرځیدل دی د قضیه د جزء نه نو څه معنی مسما کیږي فسمیت القضیه معدوله وتوي الکه معدول خو صرف حرف سلب د ټول قضیه خو نه ده وي تسمیه للكل دلته تسمیه د کل شوی ده باسم الجزء والقضيه التي لا يكون حرف السلب جزء
والقضية التي لا يكون قضية لا يكون حرف السلب شنوي حرف سلب جزءا جزء نبي من طرفيها د دوړو طرفونو نه د یو نه د دوړو تسمى محصله به وته سویل کی ما تاسو ته ویلو چې کله موجبه وي به وته محصله وای کا او محصله وته ولي وای ځکه دلته نسبت حاصل وی کنه او چې سالبه وي نو به وته بسيطه ویل کیږي حرف سلب پکې جزء نوي او سالبه وي به وته بسيطه وي بسيطه وته ولي وای ځکه حرف سلب پکې بسيط وي د چا جزء نه ګرځیدلې قوله بكيفية النسبة متن لبو پسورزو وقد يصرح بكيفية النسبة تاسو تلک برو ولې تاسو مرقات بیان کوما التمن کړو توجه کوي انتهي اهم سبق شروع شو ان شاء الله ټکی پټکی به پويږي دا مشهور سبق دی چې سبا ورخه ولې شبد محمول نسبت چې موضوع ته کیږي لکه زید قائم دا نسبت چې په حقیقت کې خامخا په یو کیفیت باندې مکیف وي خامخا په یو کیفیت وي دا کیفیتونه به متقدمینو درې بیان کړي د متأخرینو پنځه بیان کړي محمول نسبت چې موضوع باندې لګي دا جی سب ناس ته دا سړی ولاړ دی زید چې کوم دی هغه املاس ته دا څومره نسبتونه لګي اسماء فلک چې په تحرک کې الله موجود دی را څومره نسبتونه چي دي محمول موضوع ته ثابتيږي دا خامخا په یو کیفیت باندې مکیف دي کې یو کیفیت وي چلکه راجی سب ناس ته دا وجوبی دا امتناعی دا کنه دائمی دا کدا امتناع امکانی دا کدا بالفعل دا چه ده ویږي کنه دغه جهتونه متقدمین به څو بیانې دغه کیفیتونه متقدمین درې بیانې دغه کیفیتونه او متأخرین پنځه بیانې تاسو لږ متوجه شئ او مخکې بیان شویم دی او پیرا د دې درس یو پیرا شوی مخه تاسو ته لغوه کړئ اول نمبر چې کوم دی هغه کیفیت وجوب دی وجوب مطلب دا دی محمول وجوبی تور باندې موضوع ته ثابت دی کلم دا محمول د موضوع نه نفي کیږي او سلب کیږي نه لکه الله موجود دا څه کې دی چې موجودون دي د الله نه سلب شي الله دی نه موجود نشي کېدلی دې ته ویل کیږي کیفیت وجوب او ضرورت دویم نمبر امتناعی چې محمول ممتنع وي موضوع د پاره کلم نه ثابتيږي لکه لله شریک د الله لپاره شریک دی دا شریک چې کنه دا ممتنع دی د الله سره بالکل نشي کېدلی د الله لپاره شریک شي کلم نشي ثابتېدلی پیږي څه شو او دریم نمبر امکانی چې محمول موضوع ته کله ثابت وي او کله ته نفي وي کله ته ثابت وي او کله ته سلب وي لکه مثال داجی سم ناسته نو دوړ امکان دی ناستم کې دې شناس وي او کې دې شناس نه وي نو کله وجوبي تور محمول موضوع ته ثابت وي وجوب او ضرورت ورته وي کله تی همیشه د بارا او ناممکن چې ورته ثابت شي همیشه د بار د سلب وي او ورسره محال او ناممکن چې ورته ثابت شي به ته امتناع وي او کله د دې دوړو په منځ کې کله ثابت وي او کله ته سلب وي به ته امکان وي دا درې وړه کیفیتونه بیان کړي متقدمینو متأخرین سره د نور مرګري کړي دي یو ته ویل کېږي دوام او بل ته ویل کېږي بالفعل دوام چاته وي تاسو متوجه شئ چې جی دا محمول موضوع ته ثابت دی او همیشه ثابت دی دا خلک وجوب پشان شو نه وجوب کې دا کارو چې امکان نه چې محمول سلب شي د موضوع نه او دلته امکان وي دا فرق شو بګي تبه چې دا خو بيخي به دا امکان پشان شو نه امکان کې همیشه نه ثابت کله وی او کله نبی او دې کې همیشه نو دا دوام چیرې دا د امکان او د وجوب په منځ کې شوګه امکان کې ممکن محمول ثابت وي او ممکن محمول نفي وي همیشه لپاره نه وي ثابت او وجوب کې همیشه لپاره ثابت وي او داسې ثابت وي چې ناممکن چې جدا دي شي او راشي دوام لا همیشه لپاره ثابت وي دا نه ختم شو امکان نه وته امکان کې همیشه لپاره نه وي خدای چې ممکن چې تسلب شي
لکه الفلک متحرک، فلک چې دی کنه دا متحرک دی، نور ته وګوره تحرک کې دی. څه ټیم نه چې الله نور پیدا کړی په حرکت کې ده، سپوږمۍ په حرکت کې ده او امکان شته چې ودرېږي، حرکت یې ودرېږي. نور ډېر غټ نور دی، ښه 14 لک ځمکې پکې راځېږي. یو سیکنډ کې تقریبا 18 میله مزل کوي جسے 18 میله. بهرحال په خبره باندې ورسېدلې، کوم ځای ته ورسېدو نو څلور شو. نو دوام چاته ویل کېږي؟ د هغه کیفیت ته ویل کېږي چې محمول موضوع ته علی الدوام ثابت دی همیشه، خو امکان شته چې ترېنه سلب شي او بیا بالفعل دی. پنځم نمبر جهت بالفعل چاته ویل کېږي چې محمول موضوع ته د دریو زمانو نه په یو زمانه کې ثابت دی، یا فی الحال یا مضارع آئنده کې او یا ماضی کې. دا حاجي صاحب خان دی، نو خان دی دا د دریو زمانو نه په یو زمانه کې همیشه دپاره خو نه دی کنه. اوس نه خان دی هغه دی، کله چې پرون یې خندلي هلته وروسته بیا وخاندي. تاسو خبره باندې پوه شولې. نو دې ته ویل کېږي بالفعل. نو ټول 5 کیفیتونه شو پیره به وایم دا اوس چې سوي دا د راتلونکي سبق د لپاره انتهایی ضروري دی، دا ذهن کې کېنوئ. اول نمبر وجوب او ضرورت، چې محمول همیشه لپاره موضوع ته ثابت وي او امکان نه چې تسلب شي. امتناع، چې محمول چې دی دا ناممکن دی چې موضوع ته ثابت شي، لله شریکون. او به امکان، محمول کله موضوع ته ثابت وي او کله تی نفي وي، دواړه ممکن وي. به دوام، محمول همیشه لپاره موضوع ته ثابت وي خو ممکن وي چې تللی شي. او به بالفعل، چې محمول موضوع لپاره موضوع ته د دریو زمانونو په یو زمانه کې ثابت وي. دا ملک وضاحت د پاره داسې تعبیر وکړلو کني. خلق نسبت کې دا خبرې کوي کا دا نسبت وجوبي او ضروری دی کنه امتناعي دی، دغه نسبت او که امکاني دی او که دایمي دی او که بالفعل. پوه شولې پې لږ مخکې راځي کا قصه لا نه ده ختمه. دا کیفیت چې دی کنه، کیفیت دې لپاره چې کوم الفاظ مقرر دي دغه الفاظو ته ماده قضیه ویل کېږي. نه داسې وایي دې کیفیت ته څه ویل کېږي کې الفاظ مه یادوئ، دې کیفیت ته ماده قضیه ویل کېږي. وجوب چې دی دا ماده قضیه ده، امکان چې دی دې ته ماده قضیه وایي، دوام ته ماده قضیه وایي. همدغه شان امتناع بالفعل ته څه ویل کېږي حاجي صاحب؟ ماده قضیه. په دې پوه شولئ؟ دا بل اصطلاح شوله. دغه کیفیت ته څه ویل کېږي؟ ماده قضیه. دا بله خبره زده شوله. بیا کله کله دغه کیفیت دپاره په قضیه کې لفظ باقاعده راوړلی شي. که چې کله قضیه ملفوظه وي باقاعده ولا لفظ راوړلی شي. لکه مثال په طور باندې دا حاجي صاحب ناست دی بالامکان، بالامکان لفظ مې ورله راوړلو که نه. الله موجود بالضرورت، بضرورت لفظ مې ورسره راوړلو. نو کله کله داسې کېږي مولوي صاحب چې د دغه مادې دپاره باقاعده لفظ راوړلی شي، نو دغه لفظ ته به جهت ویلی کېږي. څه به ورته ویلی کېږي؟ او د قضیې ته به دغه وخت کې موجهه ویلی کېږي. پته نه لګي پوه شولئ که نه. دغه کیفیت چې دی کیفیت دې ته څه نوم ویلی کېږي؟ ماده قضیه. او دې ماده قضیې دپاره کله کله باقاعده لفظ راوړلی شي. بیا دغه لفظ ته څه نوم ویلی کېږي؟ جهت. او دا لفظ دغه جهت چې کوم قضیه کې ذکر شي هغې ته بیا څه ویلی کېږي؟ موجهه ورته ویلی کېږي. او که پکې ذکر نشي بیا ورته مطلقه ویلی کېږي. نو قضیې دوه اقسام راووتل، موجهه او مطلقه. موجهه چې هغې کې جهت بیان شوی، مطلقه چې پکې خبره حل نه شوله ډېره. تاسو ګورئ لږ متن کې وقد يصرح کله کله تصریح کېږي بکیفیت النسبت. نسبت چې دی که نه د دې کوم کیفیت دی، نو کیفیت خو یې ماده ده که نه، خو په دغه ماده کله تصریح وشي ذکر شي. نو قضیه ملفوظه کې ذکر شي بالفعل وغیره حق خبره کوي، نو بیا به ورته څه وایي؟ فموجهه قضیې ته ویلی کېږي. وما به البیان، او څوک چې دغه بیان کوي هغې ته څه ویلی کېږي؟ جهت. والا او که چېرې د سره ذکر نشي پکې دغه کیفیت تصریح ونشي نو فمطلقه، بیا ورته ویلی کېږي مطلقه. اوس لاندې راشئ. قولو بکیفیت النسبت، قصه خاصه ما وکړله که نه. نو دا هم دا خبره کوي مولوي صاحب دغه نسبت کم نسبت یادې یار د محمول نسبت چې موضوع ته کېږي سلب یادې که ایجاب یاره دواړه یادومه.
محمول نسبت چې موضوع ته کیږي که ایجاب کی وي او که په سلب کی وي به هر صورت دا خامخا په یو کیفیت باندې څه وي مکیف وي دغه کیفیت ته به نوم ورکولی کیږي ماده او چې کله قضیه ملفوظه کې به تلفظ وشي جهت او که په قضیه معقوله کې په یو عقلي قرینه موجوده وي به متویل کیږي جهت ته قضیه عقلي خپل کتاب کې دی نسبة المحمول الى الموضوع سواء برابر خبر ده كانت ایجابیه کداغه نسبت ایجابی وي لك زيد قائم یا سلبی وي لك زيد ليس بقائم ندغه نسبت چره تكون لا محاله ويبا خامخا مكيفه في نفس الامر مكيف بي بنفس الامر کی والواقع بواقع کی بكيفيه بيو كيفيت باندې مكيف وي لکه مثال ضرورت دے مثل الضرورت لکه وجوب د پر ضرورت لفظ استعمالی کی وجوب یو کیفیت دے لفظ ول استعمالی کی څوک ضرورت نو ضرورت بجهت شي دغه شان د دوام د پر لفظ د دوام استعمالی کی امکان استعمالی کی امتناع استعمالی کی وغیر ذلك بل پر خود چی فعلیت دے فعل فتلك الكيفيه الواقعه في نفس الامر وصف دقه کیفیت چې کوم واقع شي په نفس الامر کې نفس الامر کې کوم دي ته وګورو هغه ته به ویل کېږي ماده او کوم لفظ چې په دلالت کوي هغه لفظ ته به فتسمى ماده ماده معنی مسمى کېږي ماده القضيه وما فتلك الكيفيه الواقعه دغه کیفیت چې کوم واقع شي په نفس الامر کې واقع کېدون کې تسمى مسمى کېږي ماده القضيه د قضيه ماده وتوي او به کله کله بده باندې باقاعده تصریح وشي وقد يصرح کله کله تصریح کیږي په القضيه په قضيه کې د څه خبره چې بان تلك النسبه دغه نسبت چې مکیفه دا مکیف دی په نفس الامر په نفس الامر کې بچا مکیف دی بکیفیه کذا په دغه ضرورت باندې یا امتناع باندې یا بدوام باندې نفل القضيه حينئذ قضيه په دغه وخت کې څه مولي شي تسمى موجهه بي موجهه بوتوي وقد لا يصرح كل كل بتسريح نکیږي بذلك بدغه ماده باندې فتسمى القضيه مسمى کیږي قضيه بدغه وخت کې مطلقاً په مطلقه باندې او دا کوم لفظ چې دلالت کوي په دغه کیفیت باندې هغه ته جهت وي واللفظ الدال او لفظ چې دلالت کوي عليها په دغه کیفیت باندې في القضيه الملفوظه په قضيه ملفوظه کې هم دغه شان والصوره العقليه چې دلالت کوي په صورت عقلیه باندې خجی د سیوای واللفظ الدال اغه لفظ چې دلالت کوي علیها په کیفیت باندې په قضیه ملفوظه کې والصوره العقلیه او صورت عقلیه الداله چې دلالت کوي علیها په دغه کیفیت باندې په القضیه المعقوله په قضیه معقوله کې اوس ورسېدلې به هغه صورت عقلیه چې په قضیه معقوله کې په دغه کیفیت دلالت کوي تسمى جهة د جهت ویلې کیږي تسمى جهة القضيه جهت قضيه ورسېدې دې پوری تاسو لږ بروګره اخري خبره دغه موجهه کله موجبه کیږي او کله سالبه کیږي کله موجبه وي کله سالبه نو موجبه او سالبه موږ څنګه پیژنو یار موجبه او سالبه نه غلط شوم ام کله صادق وي او کله کاذب وي دا یادو ما صادق بکلی کاذب بکلی توجه ده کنه دغه ما آسان الفاظ باندې چې کله جهاد د ماده سره برابر شي صادق یو کله جهاد د ماده نه خلاف شي نو به کاذب وي مادام پیژنې کنه هغه کیفیت چې په نفس الامر کې څنګه دی هغه لپاره هما غشان تسلیم او شول جهاد ول استعمال شو مطلب الله موجود الله جل شانو د لپاره دا وجود چې وجوبي دی کنه ضروری دی نو کدی لپاره باقاعده دا استعمال هم شو الله موجود بالضروره الله موجود بالوجوب ولا باقاعده استعمال هم شو نو دی وخت به تصادق وي یعنی جهاد د ماده سره موافق شو او که جهاد د ماده سره مخالفو به تکاذب وي په خبرو پیږي لکه مثال به تور معنی كل حجر هر حجر چې دی انسان بالضروره دا انسان بالضرورت نهر كل حجر چې دی کنه كل حجر دا خو انسان نه کنه نفس الامر کې خو انسان نه امنګ نو کیفیت دلته امتناع دی کیفیت د چا دی
امون په تلفظ کوم وکړلو به ضرورت مو دلته وګورئ جهاد چې د کیفیت سره مخالف شو دی وخت بوته څه وي کاذبه بوته وي او ته وګورئ فإن طابقت الجهة المادة ډېر آسان الفاظ باندې بیانې چې مطابق شو جهاد د ماده سره نصدقت القضية صادق بوي قضيه كقولنا الانسان حيوان بالضروره دلته وګورئ حیوان انسان چې دا حیوان وي دا کیفیت هم دی او تلفظ هم پاغي وشو بالضروره دا ضروري وي والا او کشریدا سینوي موافق نشي نو به كذبت قضيه كاذبه وي كقولنا كل انسان حجر فداس دسم ویلو کنه مثال نو هر انسان حجر دلته خو امتناع دا او د اخره کې څه وي بالضروره جهاد چې د ماده سره برابر نشو واسطه